کوز دیر وادي لړم کې ونو بوټو سیلګرۍ او د ونو بوټو علاج لپاره استعمال ته ولس پمرسته پرمختګ ورکولو په غرض د ملکن یونیورسيټي شوبه ډایریکټر اف ریسرچ انوویشن کمرشلایزیشن اورک او وادي لړم پاکستان پارک لړم ویلی ټوریزم منیجینګ ډایریکټر ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به ملکن یونیورسيټي د پاکستان پارک په شمول وادي لړم 1500 تر 1000 ایکړ پورې علاقې کې ځنګل او په خصوصي توګه هغه ونی بوټي چې په دوايانو کې په کار راځي یا ورک شوي دي بیا لګولو حفاظت سیلګرۍ ته وده ورکولو کې مقامي ولس سره مرسته کوي او دې سره به د ملکن یونیورسيټي باټني بایولوژي سره نور شوبو طالب علمان علاج لپاره په ونو بوټو تحقیق هم کوي دې سلسله کې پاکستان پارک باچا ډیرې کې د ملکن یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ګلزمان پاکستان پارک لړم ویلی منیجینګ ډایریکټر لیاقت الملک یونیورسيټي باټني شوبې مشرانو او طالب علمانو په وړاندې قرآنک بوټانیکل گارډن پرانیسته وکړه د وایس چانسلر ډاکټر ګلزمان او شوبې باټني پروفیسر ډاکټر علي حضرت وینا وا د باټني کم چې ریسرچ ټیم دی چې په ډیفرنٹ سپیشیز باندې چې کوم د علاقې سره خاص کر تعلق ساتي هغه باندې ریسرچ کوي نو دا د امپیل پی ایچ ډي سټوډنټان او دا ډاکټران نن راغلي دي نو دوی به ګوري چې په دې علاقه کې کم هغه د بنیادی هغه سيزونه دي چې هغه مونږ ته ډیر په اسانه اویلیبل دي خو هغه زمونږ نه ورکیږي یا هغه زمونږ نه داسې طرف ته روان دي چې هغه به 10 کاله 20 کاله بعد د هغې به ډېر هغه واپر مقدار نه او د هغې مونږ ته په بایولوژیکل ساینسز او په میډیشنل ساینس باندې د ساینس کې هغې مونږ ته ډېر غټ ضرورت دی نو دا پارک به مونږ انشاءالله حاجي صاحب ولاړ دی دا به مونږ د ریسرچ یو سنټر ګرځوو او ملکن یونیورسيټي نه چونکې دا په 20-30 منټ کیلومتر په ډسټنس سره دی زمونږ دپاره د تګ راتګ هم څه داسې غټه ایشو نشته او بل حاجي صاحب زړه هم ډېر زیات کولاو دی هغه غواړي چې د علاقه ترقي وکړي د دې سبب د لوکل کمیونټي چې دا مارکیټینګ او د هغې ټوریزم چې دی نو هغو ته هم ته پیدا ورسي او هغه میډیشنل پلانټس چې هغه مونږ په ډېر ګرانه باندې د بار نه راغواړو د چاینا نه راغواړو د انډیا نه راغواړو هغه دلته اویلیبل دي صرف هغه ډایګنوز کول دي او هغه بیا مارکیټ ته راوړل دي او د هغې چې کوم سپیسیفیکیشن دی د هغې چې کوم هغه مونږ ته ضرورت دی د فارمیسي په ډپارټمنټ په حواله سره یا د بایو ټیکنالوژي یا د بایو کیمستري مونږ به انشاءالله دغه ریسرچ جاري ساتو کم زمونږ اول ټریډیشنز چې دی کم بنیاد چې ابن سینا او نورو ساینټسټو یې ښودی و د طب په میدان کې نو هغوی دوی دا ویژن دی چې دا ویژن به زه هم د دې علاقې دپاره د دې کمیونټي دپاره د دې ملاکنډ ډویژن دپاره نو د دوی دا ویژن چې دی یقینا نن یو داسې سټیج ته ورسېدو چې په هغې کې به د دوی دا ویژن الله پاک ته به دې کې برکت واچوي دې سلسله کې تابع شوي دستورې ته د اورک ډایریکټر اورنګزیب خان لیاقت الملک سلطنتیار وکیل او نورو د بوټانیکل گارډن پرانیسته د سیمې او په خصوصي توګه په ونو بوټو تحقیق کوونکو طالب علمانو دپاره اهم ګام وګرځو او په ولس زور ورکو چې د وادي لړم د ښایست او سیلګرۍ پرمختګ دپاره د ونو بوټو حفاظت یقیني کړي او ګندګۍ جوړولو نه ډډه وکړي وینا کوونکو زیاته کړه چې لړم ویلي د ایکسپریس وینا د ملکن ډویژن د ټولو نږدې د سیلګرۍ مقام دی باید چې دلته سیلګرۍ ته ترقي ورکړی شي